مبارکو کې او حدیث مبارک کې الله تبارک وتعالی د دې ژوند نه بعد د یو ابدي ژوند ذکر کوي چې اصل کې هغې ته مونږه مرګ وایو، ولیکن د الله تبارک وتعالی په نسبت باندې هغه مرګ نه دی بلکې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېده دي. ځکه د الله په نسبت باندې خو ژوندی او مړ برابر دی، هر سیز الله تبارک وتعالی ته برابر دی. د ژوند او د مرګ حقیقت دا خو زمونږه مخې ته دی، او الله تبارک وتعالی چې یو انسان مړ کي د دې دا معنا نه ده چې هغه ختم شو، یا مثال په طور باندې د هغه مثال د یو کاڼي یا یو ګټه شوه یا یو لوټه شوه، دا معنا نه ده. دی قبرونو باندې لیکلي شوي آخري آرامګاه، دا مونږ ورته وایو، د الله په نسبت باندې دا آخري انجام نه دی. دا الله تعالی په نسبت باندې آخري انجام د انسان هغه دی چې انسان یا جنت ته ورسي او الله دې مونږ محفوظ کړي، یا جهنم ته. آخري هغه انجام دی او آخري آرامګاه هغه جنت دی. دا قبر دې ته برزخي زندگی په شریعت مطهره کې ویلې شوې ده چې د دنیا نه لاړو آخرت ته فی الحال جنت یا جهنم ته داخل شوی نه دی، په میانس کې دی. که جنتی دی نو د جنت خوشحالۍ ورته په دغه ځای کې ملاویږي، او که جهنمی دی دوزخي دی نو هغه خفګانونه ورته په دې قبر کې هغه ملاویږي. په دې دنیا کې قسمه قسم خلق دی او قسمه قسم عقیدې او نظریې دي. داسې خلق په دې دنیا کې شته چې الله تعالی نه مني، د الله د یووالي د الله د وجود قائل نه دي، هغوی ته دهریان ویلی کېږي. او بعضې خلق داسې دي چې دوه خدایان مني، څوک لس خدایان مني، څوک په زرګونو مني. بعضې داسې خلق شته الله مني خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مني، بعضې پیغمبران نه مني، بعضې صحابو پسې خبرې کوي، صحابه نه مني. قسمه قسم فرقې او نظریې او عقیدې په دې دنیا کې شته. الله تعالی انسانانو ته اختیار ورکړی دی، خو لیکن داسې عقیدې والا او نظریې والا نشته چې که هغه یهود دي او که نصارا دي او که دهریان دي او که انګریزان دي او که هندوان دي او که سکان دي چې د مرګ نه منکر شي. مرګ نه هېڅوک هم منکر نه دي. هغوی وایي د دې ژوند ختمېده شته دی، دا ژوند به ختمېږي. د دې ټول قایل دي باقاعده، او وایي چې دا به ختمېږي، دا ژوند ختمېدو واله دی. طریقې یې بیا مختلف ګڼي، څوک وایي یاره ناڅاپي راځي، څوک وایي د الله په حکم سره راځي، څوک وایي دا ګاډی چې زوړ شي داسې بدن زوړ شي نو خامخا ختمېږي، به ایکسپایر شي، څوک څه وایي څوک څه وایي. ختمېدی مني، ختمېدی شته. د هغې نه اخوا بیا خپلو کې اختلاف دی چې یاره د قبر زندگی او د قبر خوشحالۍ او عذابونه شته او که نشته، جنت او جهنم شته او که نشته. خو په دې د ټولو اتفاق دی چې مرګ شته، هېڅوک هم د دې نه انکار نشي کولی. که روزانه مشاهده کېږي، روزانه موږ ګورو اعلان کېږي فلانکې مړ شو، فلانکې کور و د فلانکې قبیلې و هغه وفات شو، دنیا نه لاړو. بیا موږ دا نه دي لیدلي چې هغه چېرته کې دنیا کې موجود شي، بس هغه بیا لاړ شي، د دنیا نه فنا شي، الله سره معامله هغه شروع شي. زما عزتمندو کله چې دا خبره مسلمه ده او هر څوک یې مني چې مرګ را روان دی، او الحمدلله زمونږ د مسلمانانو چې د مرګ متعلق کوم عقیده او نظریه ده دا ډېره زیاته ښه شته ده، ډېره بهترینه ده.
مونږ خو د مرګ ډېر تعظیم کوو د مړي ډېر تعظیم کوو نور اقوام وګورئ کله چې یو انسان مړ شي بلکې چې مرګ ته قریب شي هغوی ورسره څه کوي قسمه قسم طریقو سره هغوی د مړي بېعزتي کوي څوک یې سوځوي څوک یې سیند ته غورځوي څوک چې کوم دی نو هغه حکومت دی حواله کي هغه یې سره سره کي په مشینانو باندې بیا په بوتلو کې ساتي قسمه قسم لوبې ورسره کوي داسې خلک شته چې یو انسان مړ شي دنیا کې داسې نظریه هم شته نو هغه ډاکټرانو ته حواله کي هغه یې دنه دا پړزې وباسي تجربې پې کوي چې که زړه کې سکار وي چې بل چاته یې ولګوو سترګو کې څه وي چې بل چاته یې ولګوو هغوی وایي دا یو ګاډی دی ګاډی چې ایکسپایر شو نو وایي څه نه څه خو به پکې وي څه سمې خو به خوري هغه باقاعده هغه پرزې کې نه بیا والي او نورې بیا چې کوم دی نو هغه ضایع کي بهرحال زمونږ د دې انسان څومره تعظیم دی په اسلام کې د مړي یو حقیقت ګڼو مونږ وایو دا د خاورو د لاندې چې مونږ کوم انسان ښخ کړو دا اصل کې مونږ خاورې نه کړو دا یو هیره وه خو د الله تعالی یو حکم رالو اوس بل ځای ته د ده انتقال وشو دی واوړېدو د یو ځای نه بل ځای ته لاړو او اوس به دا ضایع کېږي نه که دی مونږ د دنیا کې پرېښی وی او مړ وی نو دی به ضایع شوی و بلکې دی چې مونږ د خاورو ته حواله کړو نو دا مونږ د سره یو احسان وکړو د شریعت په حکم معامل وکړو او مونږ باقاعده د ده هغه کړي شوي اعمال د هغې یو صلې او بدلې ته دی مونږ ورکړو لکه مثال په طور باندې یو کس امتحان وي یو د امتحان کمرې ته ورشي نو دا نه چې هغه اوس هلته کې څوک وخي یا ټکی نه بلکې هغه چې څومره مخکې محنت کړی دی نو هلته به ورته اوس د دې صله میلاوېږي دته به اوس پرچه میلاوېږي هغه به حلقۍ نو ړه به یې خوشحالېږي سات په سات باندې بیا به د دې ریزلټ راځي چې دی کامیاب شو همدغه شانتې دی موږ یو خوشحالۍ ته حواله کړو په ظاهر کې خو موږ ته داسې ښکاره کېږي چې دی سخت ځای ته ورغلو او یقینا موږ ته سخت ښکاره کېږي او شریعت مطهره هم وایي چې نه داسې اسان نه دی ځکه امتحان دی د قبر سوال او جواب دا ډېر سخت دي خو چې کله انسان په دنیا کې محنت وکړي د دنیا عام مشاهده موږ ګورو چې څوک یو څیز دپاره محنت وکړي بیا د امتحان په ورځ خفه نه وي خوشحاله وي ډېر مطمئن وي و یاره ما چې کوم څه یاد کړي دي که هغه پکې را نم شي ما خو بیا محنت کړی دی ما خو محنت کړی دی الله تبارک وتعالی دا زمونږ سره یو احسان مقرر کړی دی مرګ دا د الله طرف نه ظلم نه دی او الله تعالی چې یو انسان مړ کوي نو دا نه چې د الله ناخوښه شو نو مړ کړو نه مرګ دا یو حقیقت فیصله ده که مرګ د الله تعالی د طرف نه ظلم وی نعوذ بالله یا ښه کار نه وی انبیا کرام به یې نه مړه کول صحابه کرام به یې نه مړه کول خو دا خو د الله تعالی د انسان خوښ شي به ځان ته وغواړي حدیث مبارک کې راځي مشکات شریف کې حدیث مبارک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف سیوا شو او جبریل علیه السلام سره د مرګ فرشته راله د هغې نوم اسماعیل کمی د مرګ فرشتې چې د نبی علیه السلام روح مبارک وړی دی د هغه فرشتې نوم د اسماعیل د فرشتو خپل نومونه دي عزرائیل علیه السلام وی زما نه دا کار نشي کېدی چې زه د دې دومره لوی محبوب نه روح والم دا زما نه مني نو دا یو فرشته مقرر کا او هغې هم باقاعده وی چې زه به اجازت غواړم د نبي علیه السلام نه که هغې خفه کېږي بیا نه هغه فرشته جبریل علیه السلام ځان سره راوسته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي دغه اسماعیل فرشته چې جی زه ستاسو روح اخلمه الله تعالی وایي ستاسو څه خوښه ده
دنیا کې پاتې کېدل غواړئ او کنه ما ته راتلل غواړئ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل علیہ السلام ته وکړه چې څه وویمه. نو جبرئیل علیہ السلام ورته وویل الله ستاسو د ملاقات شوق لري. الله وایي چې راشي. عائشہ بیبي وایي چې نبی علیہ السلام داسې لاس اوچت کړو چې اللهم الرفیق الاعلى، یا الله زما هغه لویه دوستانه خوښه ده، ستا دوستانه مې خوښه ده، تا ته درځم. او دې فرشتې ته حکم وکړو چې خپل کار شروع کړه. نو دا اوس د الله تعالی یو حکم دی، نیکانو ته راځي بدانو ته راځي چې مرګ نیک انسان ته راوړو دا کامیاب شو. چې موږ داسې زندگی تېره کړو چې مرګ موږ ته اسم را روان دی، په خپله نیټه به راځي. زمونږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا حافظ شوکت صاحب وایي چې ژوند خو اسم تېرېږي او مرګ اسم را روان دی، ستا تقدیر تا ته را روان دی چې په ښه کې درته راورسي، الله به درنه خوشحال شي، قبر به دې منور شي، جنت ته به درشي. او که ته وایې چې نه په ښه کې دې نه راځي نو درځي به اسم، ته هر څنګه ژوند تېروې، درځي خو به د خپل تقدیر اسم به هم درته میلاوي. مرګ به اسم راځي چې په بد ځای کې درغلو. حدیث مبارک کې راغلی چې انسان څنګه مړ شوی همغه شانتې به راپاڅي. نو په بد کیفیت کې مړ شو، نو په بد حالت کې به هغه راپاڅي. یو صحابي رضی الله تعالی عنہ حج ته روانو، په حالت د احرام کې هغه وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو وایي چې هغه پلان کې صحابي وفات شو، سور سره کو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل دا کفن خو تیار شته، دا کفن دی، دا کفن دی، دا کوم احرام کې چې دی احرام کې غلام بل جایز دی، غسل ورکړي او دا کفن کې وته چې کوم دی نو بس تدفین وکړي او د قیامت په ورځ چې دی راپاڅي نو تلبیه لبیک اللهم لبیک دا چغې خلک به نفسي نفسي چغې وایي او دی به حالت د احرام کې مړ دی نو دی به دا چغې چې کم حالت کې انسان مړ شو مغه حالت کې به راپاڅي. یو کس به قرآن مړ شو قیامت په ورځ به قرآن د پاسه راپاڅي. یو کس به سجده کې مړ شو په حالت د سجده کې به د قیامت په ورځ باندې هغه چې کوم دی نو پروت وي. څومره خوشحالي به وي، خلک به چغې وي او دی به په اطمینان سره په سجده کې. د شهید مرګ، شهید چې وایي د قبر راپاڅي، د دې وینو نه به د مشکو د عنبرو خوشبو روانه وي، ټول خلک به حیران چې دا کومه خوشبو، شهید د وینو نه به دغه خوشبو روانه. کم کیفیت کې انسان ته مرګ راغلو په هغه کې خو مودې دي ته یاره پکار ده. الله وایي چې کم ځای کې یې یدرککم الموت، موت تر سره دی چې هر ځای کې موږ سره مرګ دی. اوس که د ګناه په یو کیفیت کې انسان دی دی ویریږي چې په دې حالت کې مرګ رالو، قیامت په ورځ به زه په دې ګناه کې راپاڅم، د الله په دې نافرمانۍ کې ما ته مرګ رالو. داسې شوي دي، ډېر شوي دي داسې کسان چې په حالت د شراب خورۍ کې مړه شوي، شراب یې څښلی او روح ترې تللی ده. داسې کسان چې هغوی نه په ډېرو بدو کیفیاتو باندې هغه روح تللی دی. ما ته ملګري اکثر ووایي خو بیا راته وایي وایم نه وي. بهرحال ګناه کې چې انسان ته مرګ راشي، ګناه کې چې انسان ته مرګ راشي همدغه ګناه کیفیت کې به راپاڅي. اوس ووایي انسان چې په شراب خورۍ کې مړ شو، بدکارۍ کې مړ شو، غلط ځای کې مړ شو او د قیامت پر ورځ باندې هغه کیفیت کې راپاڅېدو الله ته مخامخ شو، نو دی به څه تمه کوي؟ د څه تمه کوي؟ د مارونو هر څوک مني چې مرګ را روان دی، هر څوک مني، خو افسوس چې په خوله باندې مني. په خوله باندې موږ دا وایو مرګ شته، د زړه مرګ هغه دغه دی چې انسان یې تسلیم کړي چې هغې دپاره تیاری وکړي چې زه یقینا روان یم، زما لاس خوا چېرته کې داسې ونه خوځي هسې نه په دغه حالت کې راته مرګ راشي چې هر وخت زه دا سوچ کوم یاره ګناه رانه ونه شي، ګناه رانه ونه شي، ځکه الله تعالی قادر دی په دې کې مې مړ نه کړي. یو په دې حالت کې چې کوم دی نو راپاڅم. ډېر زیات احتیاط پکار دی او هر وخت الله ته متوجه کېدل پکار دی. ځوانان وفات کېږي، دا مرګ په زوړ او په ځوان نه دی. مخکې به دا مونږ وي، اوس خو مونږ او تاسو مشاهده کوو لګیا دي، روزانه ځوانان مړ کېږي، ځوانانې زنانه، ځوانان هلکان بس لاړ شي، هټ اټیک وشو، کلمې وشلې دي، د کلمو تبه شوه، د سر تبه شوه، دا شوه او هغه چې کوم دی نو لاړ شي. هر وخت ځان تیار ساتو. علما وایي هر وخت او دس چرندان کې اوسي، د دې به ډېرې فایدې وي.
یو انسان چې هر وخت داسې سردام کې اوسېږي خو به شیطان غلبه نه وي شیطان به نه شي غالب کړی دویم چې مرګ خو داسې سرانجام کې درلو څومره خوشحالي ده قیامت پر ورځ راپاسې او داسې سرانجام کې وایي نو داسې سرانجام کې څه دپاره یې سړی مونځ دپاره ته لګیا په مونځ کې او حدیث کې راغلی یو انسان او داسې سردام وکړو دی داسې دی لکه مونځ ته روان شو دی داسې دی لکه چې مونځ کې دی د مونځ انتظار کوي ته به بس داسې سردام باندې کړی د قیامت پر ورځ به دغه چغې وایي یاره مونځ به څه ټایم کېږي مونځ به څه ټایم کېږي په دې کې به چې کم دی د الله تعالی مخې ته پیشي او خامخا به د جنت فیصله کوي چې زمونږ هر وخت د الله تعالی طرف ته رجوع الله دکان منع نه دی پټې منع نه دی نوکري منع نه ده دا ټول د دنیا کارونه دي دا به کوو خو بس دا ټکی یاد ساتو چې دست بکار دل بیار لاس باندې بکار کوو ړه به بس الله سره ړه به الله تعالی سره وي الله به یادو او بس چې کوم دی نو د آخرت تیارې او د مرګ تیارې دا به کوو هېڅکله به رانه ګناه نه کېږي هېڅکله به الله تعالی نه خفه کېږي نو حقیقت دی زمارونو نیکان خلق مړه کېږي که مونږ دا وایو چې هر یو انسان نیک شو هغه به نه مړه کېږي نیک ته مرګ را روان دی بد ته مرګ را روان دی چې مونږ ته په نیکۍ کې مرګ راشي د الله په رضا کې هغه چې کوم دی نو مونږ ته مرګ راشي الله تعالی دې مونږ ته عمل نصیب وفرمایي